اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 179 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اس حالت پر جو تم اس پر ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جدا کریں وہ خبیث کو پاک سے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغیب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی واقف کریں تم کو پوشیدہ باتوں پر، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جس سے چاہتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر ایمان لاؤ تم اور ڈرو تم تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ دغا آیت مبارکہ کی اللہ جل شانہ احد میدان کے صحابہ کرامو تکم عارضی شکست ورکڑے ہو دیاغی یو تکوینی وجہ بیان فرمائی۔ اللہ پاک فرمائی ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، ندا اللہ پاک چی اہل ایمان پو دس حال بندے پریدوی چی کم حال بندے تاسو وی کم حالت بندے، یعنی زد دس قطعا نکوم چی دس بیار و مددگار خپل ایمان والا پریدم، دس زنکوم حتی یمیز الخبیث من الطیب، تردی پوری چی ناپاک دی پاکیزانا جدا کم۔ دی کی اشارہ دیتا دا چی اللہ پاک پو احد کی مسلمانو تعارضی شکست ویر کو دی سارا منافقین دی اہل ایمان نا جدا شو، منافقینو پروپیگنڈی چلو کرے، ڈرامی چلو کرے چی گوری کنا مو خبر نو منلی، صحابہ کرام توجہ سرا نبی علیہ السلام سرا ناسو۔ نو اللہ پاک فرمائی چی دا کم عارضی شکست میں اہل ایمان تویر کو صحابہ کرام ہوتا، اگے کے مقصد دا و تکوینی یو نکتہ دغا و پکے چی منافقین دے اہل ایمان نا جدا شی۔ بیدلتا اعتراض واردی گی چی دا منافقین دے اہل ایمان نا جدا کون دا خو وحی ذریعہ سرم کی دلو کنا چی اللہ پاک نبی تا وحی کرے و جدا منافق دا مومن دا۔ اللہ پاک دے اغی جواب ہم فرمائی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ پاک فرمائی چی نیم چی تاسو تا اطلاع دیر کم پو ہر غیبی خبری بندے، دیکھی بدے ما یو غیبی مقصد وی ہر غیب خبری بندے تاسو تا اطلاع ہم ندیر کم، بس دیکھی ما کم مقصد و غیب ما مقصد و وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ فرمائی چیز انتخاب کوم دے خپل رسولانونا چی چاہتا میں خوخشی دی چیشی انتخاب کوم دے علم بالغیب والا، چی خپل رسولانو کی ما چاہتا خوخشی غیبی علم اغتا ویر کم ہر چاہتا نویر کم۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لہذا تاسو پو اللہ دے اللہ پو رسولانو بندی ایمان راوڑی۔ دغا آیت مبارکہ کی بحث دیو ایمان بالغیب والا، غیب ویلشی لفظی ترجمہ پوشیدہ شے پٹ شیتا ویلشی، لغت کے لغوی معنی دے غیب دا غلا، اصطلاح دے شریعت کی علم الغیب دے مغیبات و علم یو دے مشاہدے علم دا، مشاہدہ دا غدا چیز دا گورم لگیا مخمخ تاسو ما تناسی نو ہر کس چہرہ ما تا قتل شیدہ مشاہدات، یا دا دی مسجد دی ولون دا ما تخکاری دی مسجد نا اپلا چی شیدی دا دی مانا غیب دا پٹ دا، اوز اغا دی غیب والا احوال چیز معلوم ہوں مغی دی پارا بزا کوشش کہوں۔ نو اللہ جل شان ہو دی مغیبات و علم
د غیبی اشیاء او علم هغه محض الله ته حاصل ده، صرف الله ته. دو اوصاف د الله ذاتی دي، یو علم الغیب او بل علم محیط. بیا علم الغیب په دوه قسمه ده، یو ذاتی ده، الله جل شانه ته علم الغیب ذاتی حاصل ده، او یو علم الغیب انبیاء ته الله پاک ورکړه. هغه ته علم الغیب ویل شي، خو هغه د انبیاء ذاتی نه وي، هغه الله ورکړی دی ته. نو یو علم الغیب ده او بل علم محیط ته چې پورا کائناتو باندې احاطه کړي. محیط مطلب دغه ده. دا علم الغیب په دوه قسمه ده، یو علم الغیب ذاتی او یو علم الغیب اعطایی ده. ذاتی الله ته حاصل ده، اعطایی انبیاء ته بعض علوم د غیب ولا نبی رسول الله ته مثال نور انبیاء ته الله جل شانه ورکړي. دا د علم الغیب ولا تعریف شو، اقسام شو. اوس علم الغیب چاته الله جل شانه ورکړي؟ الله پاک فرمایي چې دا د ما خوخه ده چې ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. د ما خوخه ده چې د چا انتخاب کوم دی علم غیب دی پاره، خدام دی الله قانون ده چې علم الغیب کلی چاته نه ورکوي. په دې باندې تمام امت اجماع ده چې علم الغیب کلی الله جل شانه یو نبی ته هم نه ده ورکړه. په دې باندې قرآن هم دلالت کوي، په دې باندې احادیث هم دلالت کوي. د پورا امت ائمه، فقها، محدثین، مفسرین، مجتهدین ټول په دې متفق دي چې علم الغیب کلی مطلب چې ټول علوم د غیب ولا علوم الله یو نبی ته نه دی ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم نه دی ورکړه. ها د نور انبیاء په نسبت غیبی علم زیات حد پورې الله پاک نبی رسول الله ته ورکړه، خو علم الغیب کلی نه دی ورکړه. ځکه قرآن کریم کې ډیر ځایونو کې د علم الغیب نفي د نبی رسول الله نشوي ده. نو د قرآن کریم آیتونه په دې باندې دال دي چې نبی رسول الله ته علم الغیب کلی نه ده حاصل. احادیث هم په دې دال دي او تمام امت ائمه، فقها، مجتهدین دا هم په دې باندې متفق دي. امت کې حسن ابن صباح دا یو گمراه کس تیر شوه، د فرقې نامه وه فرقه باطینیه. د نصوصو انکار کړه بدبخت. دا د دې قائلو، حالانکه دغه دا عقیده ابتدا کې د اسلام نه هم مخکې دا عیسیانو عقیده وه چې علم الغیب کلی انبیاء ته حاصلېدل شي. د عیسیانو عقیده وه. مسلمانو کې دا عقیده رانه وته. د حسن ابن صباح په لیارې سره دا رافضي و. حسن ابن صباح شیعه، دا اوس چې کوم ځان ته شیعهګان یې، دا اصل کې روافض دي، د بحث باندې رسم دی. دا حسن ابن صباح دا رافضي و. د دې عقیدې تقریبا بنیاد دی خدا چې انبیاء ته ائمه ته د علم الغیب نسبت کوي. نن 700 سال مخکې تفسیر مدارک امام عبدالله نصفی صاحب دا یو عجیب تفسیری لیکله، تفسیر مدارک اوس هم شته، اردو کې هم ترجمه شوی. یعنی 700 هجری کې لیکله ده، اوس 1400 هجری چلو ده، 1446 نو 700 هجری کې امام عبدالله نصفی صاحب دغه نکته لیکلې ده چې د قرآن کریم دغه آیت مبارکانه دا مسئله ثابتېږي چې علم الغیب محض الله ته ثابت ده او معصومیت محض انبیاء ته ثابت ده. روافض د دلته نه معصومیت اثبات خپل ائمه ته هم کوي چې د امامان هم معصوم دي، العیاذ بالله. دا د پورا امت عقیده ده د قرآن او حدیث په روشنايي کې چې معصوم محض انبیاء دي، د خطاانو نه د ګناهونو نه پاک صرف انبیاء دي، صحابه کرام هم معصوم نه دي. او د روافضو نظریه دغه ده چې د مونږ ائمه هم معصوم دي. او بیا معصوم خو پرېږده چې دوی خپلو ائمه ته هم د علم الغیب نسبت کوي لګیا دي. او بیا دوی دومره پورې وهم یحلون ما یحرمون وهم یحرمون ما یحلون چې د مونږ کوم غیبي ائمه دي معصوم ائمه هغه حلال ته حرام حکم لګول شي، حرام ته د حلال حکم، دومره پورې یعنی خدای اوصاف خپل ائمه ته ثابتوي. د دوی ائمه چې کوم دي د روافضو نه چې پته وکړي کنه چې امامان مو چې دي چې 12 امامان مو په غره کې دي، کتاب مو چې د غره کې ده. رافضي د اصل د دوی نامه دغه کنه، دوی ځان ته شیعه، حالانکه شیعه په تاریخ اسلام کې یو اسلامي مسلمانو کې یو فرقه تیر شوې ده، اوس شیعه نشته. امام بخاری استادان په بخاری کې اوس هم موجود دي، شیعه او مسلمان. موجوده دور کې څوک
شیعه نشته، ټول روافض دي. نو تفسیر مدارک ور باندې دا بحث کړی ده. بیا په امت کې الحمدلله د دې گمراه فرقې خلاف هم ډېر مضبوط مهنت شوی ده. بر صغیر کې د دې فتنې خلاف چې کوم مهنت کړی ده امام شاه ولی الله صاحب رحمه الله خاندان 11ویں صدی کې د اوس 20واں صدی چلو ده کنه 21واں 11ویں صدی کې په هند کې 11ویں صدی کې مجدد الفسانی صاحب د دوی خلاف مضبوط مشن چلاولو. 12ویں صدی کې امام شاه ولی الله صاحب د دوی خلاف راووتو میدان ته. بیا د امام شاه ولی الله صاحب زوی امام شاه عبدالعزیز محدث دهلوی راووتو. دا دومره خبیثه فرقه ده چې امام شاه ولی الله د دوی خلاف کتاب ولیکلو، دوی دغه ګوتې کټ کړې دي لاسونو. دومره د جابر او د امام شاه ولی الله صاحب په دور کې دوی د علماو قتل عام کړه. دا اوس هم تاسو ګورئ کنه د کراچۍ کې چې ګورئ چې په علماو شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب باندې حمله وشو چې کسان ونیول شو ایران وو. منظور منگل صاحب باندې حمله وشو ایران وو. د موږ د پاکستان علماء دیوبند اکابر علما یوسف لودیانوی چې د علم سمندر وو دغه قاتلان د ایران نه راغلیو. په اسلام آباد کې دا موږ نور خو پرې د فدرل منسټر قتل کو په اسلام آباد کې عبدالشکور بیٹانه صاحب دا دوی قتل کو. موږ ته خو معلوم دي چې څوک مو قتل کې، خو بس وی نه شو. نو د دوی تاریخ دغه دا چې اهل حق علما بس د ګولۍ سره جواب ورکوي، د دلیل جواب په ګولۍ ورکوي. نو امام عبدالعزیز شاه عبدالعزیز محدث دهلوی صاحب رحمه الله هغه د دوی خلاف ډیر مضبوط کار کړه. فرمای هغه تحقیق کړه په دوی کې چې په دوی کې 48 فرقې دي، په روافضو کې 48 قسمه نظریات دي. او دغه 48 کې د فرمای ګوره دا د 13ویں صدی بحث کوم لګیا یم، اوس 21 صدی چلو ده. د یی چې په 48 فرقو کې یو چند فرقې د اسلام په حدودو کې نه دي، نور اکثر د اسلام نه بهر دي. د 13ویں صدی بحث ده. اوس موجوده ټیم کې بر صغیر پاک و هند بنگال کې بنگلادیش کې په لفظ شیعه باندې ټولو نه اولین د کفر فتوا قائد جمعیت امام الاولیاء فقیه ملت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمه الله لګولې ده. فتاوی مفتی محمود جلد نمبر 3 مسره اوسم کمرې کې موجود ده. ټولو نه اول د کفر فتوا په لفظ شیعه باندې مفتی محمود لګولې رحمه الله رحمتا واسعه. الله دې قبر دې نور نه ډکي. بیا غینه بعد نور علماء دیوبند ټولو اوس خو تقریبا ټولو فتوا ده. اوس فقیه ملت مفتی محمود صاحب نه سوال شوی ده چې جی دوی بری کی سی ہے. فقیہ ملت مفتی محمود وی جواب کئی فتاوی مفتی محمود کی کہ پاکستان میں جو رہتے ہیں ان کی کفر میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. پاکستان کې خدا د بر صغیر د ټولو دغه نظریه او دغه عقاید دي چې دوی خپل ائمه او ته معصوم یې د انبیاء حکم ورکي چې کوم حکم انبیاء ته حاصل ده ا حکم دوی خپل ائمه ته لګي. باقي د ائمه دي دوی ول د تصور ده، حقیقت اس نشته قرآن او حدیث کې، بس د تصوراتو کې دوی لګي دي چې موږ امام بروزی مونږ ته خو کا قرآن او حدیث ویلي چې امام مهدی برسی هغه قرآن او حدیث ویلي، دوی بل خپل تصوراتو کې مصروف دي لګي. نو بر صغیر کې دغه فقیه ملت مفتی محمود صاحب رحمه الله په دوی کې چند ډلې داسې دي لکه اوس موجوده یمن کې چې کومه فتنه فرقه جنگیږي حوثی قبایل د شیعه دي او د مسلمان دي. حوثی قبایل د اوس اسرائیل باندې چې کوم میزایل لړکې لګیا دي اوس خو کنټرول هم کو تقریبا د شیعه دي د مسلمان دي. دوی د فقه حنفی سره تعلق ساتي، امام ابو حنیفه مقلدین دي. باقی پاکستان او بر صغیر کې چې څومره هم روافض دي د دوی په کفر کې ذره شک هم نشته ده. علماء ډېر زیات مهنتونه په دې باندې کړي دي د دوی په حقیقت راو بسنو باندې. او د فتنې په د چترال کې چې کوم اغا خانی فرقه ده دم د دوی نه راوته، حسن ابن صباح نسل کې دا ټول راغلي دي، دا ټول د دوی ولدي. پاکستان کې موږ علماء ډېر مهنت وکړي چې عینی طور باندې د دوی کفر ثابت شي تسلیم شي خو ونه شو. بیا هغه یو ډېر دردناک تاریخ ده. 1998 کې چیف جسټس سید سجاد علی شاه دې فیصلې ته رسېدلی و چې دوی په قانون کې کافر ثابت کی، خو هغه چې دا فیصله کوله وزیر اعظم نواز شریف صاحب هغه لړه کو د کرسي نه چې ته څنګه دا فیصله کوي، یعنی چیف جسټس فیصله کوونی و سبعی ته فیصله کوله 1998 خبره ده. نواز شریف هغه د کرسي نه لړه کو چې دا فیصله څنګه کوي. خو به هر حال بحث داو چې علم الغیب او عصمت د انبیاء امام عبدالله نصفی صاحب رحمه الله فرمایي چې دغه آیت مبارکانه د الله جل شانه ته علم الغیب محض علم غیب ثبوت ته او د محض انبیاء ته د عصمت ولا حکم ثابت ته. او پاکستان کې یو بل ډلم ده چې هغوی نبی رسول الله ته علم الغیب کلی ثابتوي. احمد رضا خان بریلوی دم په هند کې تیر شو اصل افغانای و ده
احمد رضا خان بریلوی دی جلال آباد نه راغله او هغه ټیم بر صغیر تقسیم نه وشوه، بیا په بریل انډیا کې زیده الته دی راشو. د فتنې بنیاد د یخه ده چې انبیاء ته علم الغیب کلی حاصل ده، العیاذ بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کلی علم الغیب منی چې څنګه الله ته علم الغیب ثابت ته دوی چې نبی رسول ته ثابت ته. او د ذریعې سره دا کوي دوی ویلي د ذریعې سره د دوی د مزرونو د پیرانو دغه کوم فندینګ چلو ده کنه ټول چل دیته ده چې ته د مزرونو ګوره د بریلیانو ولا چې کروڑونه آمدنی ده دی هغوی ولا د هغوی سالانه کروڑونه آمدن ده مزرونه دا صرف د دې عقیدې په بنیاد باندې دوی دغه حرم خوري کوي لګیا دي. حالانکہ عقیدہ اہل سنت تمام امت په دې اتفاق ده چې علم الغیب کلی صرف الله ته ده. ما كان الله ليذر المؤمنين ندا الله پاک چې پریدوي ایمان والا خلق علا ما په هغه حال باندې انتم علیه چې تاسو په کوم حال باندې یی حتی یمیز الخبیث. یعنی اعتراض وریدو کنه چې الله پاک د اهل ایمان قتل کیدو، نبی زخمی کیدو، د نبی غخونه مات شو، په احد میدان کې نبی بهوش پروت وو، الله جل شانو نصرت ویلې نه راتلو. سوال وریدیږي نو الله پاک د فرمایي چې زه نه یم چې اهل ایمان دغه سه پریدوم، خو صرف دومره مې کوونیو چې منافقینو او په ایمان والو کې مې امتیاز راوستو، جدا کولو مې حتی یمیز الخبیث من الطیب تر دې پوری چې جدا کی الله پاک خبیث ناپاک ته ویل شي، من الطیب د پاک نا، خبیث ناپاک، نجس او طیب پاک. تر دې پوری چې جدا کی الله پاک ناپاک دی پاک نا. وما کان الله اندا الله پاک لیطلعکم علی الغیب چې اطلاع دیر کی تاسو ته، خبر دیر کی تاسو ته په غیب باندې. ولکن الله یجتبی لیکن الله پاک انتخاب کوي من رسوله د خپل رسولانو نا من یشاء چې چاته خوښ شي. فآمنوا بالله ورسوله پس ایمان راوړی په الله باندې او په رسولانو دی الله باندې. و ان تؤمنوا وتتقوا او کچری ایمان راوړی تاسو او وډر شي فلکم اجر عظیم نو تاسو دی پارا لوی اجر دا. لازم تعمل کو. امین. الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى